وطن غیږه د مور غیږه ځوانان د مور غیږه پرېږدي په صبر زینه. سلامونه دوستانو، سید الله یم یو ځل بیا د نوي ویلاګ سره د مسخان افیشل فیسبوک پیج او یوټیوب چینل نه دا وخت موجود یو د کراچۍ په ښار شورابورډ کې. خوا کې را سره زموږ تر نظیم الله دی. زما په بیک سایډ به تاسو ته ښکاري چې مختلف قسم بسونه دي. نو دی د کوټې په لور باندې ځي. نو نننی ویلاګ زموږ هم د کوټې په طرف باندې دی. نو سوچ مې وکړو چې څومره د مسخان افیشل کتونکي دي د هغوی سره هم دا یو ویلاګ ریکارډ کړو او هغوی ته د کوټې د مناظر وښایو او د بسونه ورته وښایو، ځکه چې د کوټې د بسونو ډېر صفت کېږي، ځکه دې کې چې کم د بیډ سیسټم دی وغیره که نه. نو دا به تاسو ته ښایو او انشاءالله سفر به مجاري وي. او ځکه چې هلته زمونږ یو کار خوښ شوی دی ایکسلای، نو کو د هغه سره خبره راغله او ریټ میټ وشو. انشاءالله هغه بیا اخلو او هغه تر به بیا راولو. نو هغه مناظر به هم په تاسو باندې ګورو. نظیم الله را سره موجود دی، نو دې سره هم یو څو خبرې واورئ. الرحمن الرحیم. شکریہ انس خان بعد مقرر کړل. انشاءالله موږ د پټ سفر روان یو. انشاءالله تاسو سره اوسئ. د انس خان څنګه غون پټ روان دی سره اوسئ. ګران کتونکو، څنګه چې به تاسو اورېدلي وي چې د کوټې بسونه ډېر تعریف کېږي چې دا ډېر ښکلي بسونه دي. نو دا تاسو ته ښایو چې د دې کې څه څه دي او د دې سیسټم دننه څه دی، لایټینګ سیسټم دی سره دی چې کوم بیډینګ سیسټم څه دی، مطلب سیټونه کې په کومه طریقه کار دي. نو دا راته ښایو. تاسو کتلی شئ چې دا د دې دننه چې کومه ډسپلې ده دا ډېره ښکلې ده او بهترینه ده او ډېر ښکلي بسونه دي وای في. نو ډېر په سهولت باندې ځي او تقریبا دا په 10-11 غنټو کې د کراچۍ شورابورډ نه رسي کوټې ته. او خوراک مراک په دې کې بعضې بسونه دي چې هغوی خوراک ورکوي او بعضې پکې نه ورکوي. نو د دې تقریبا 2000 نه والا 2500 پورې ټیکټ دی او دا ډبل چت والا بسونه دي. په دې کې چې کوم سیټینګ سیسټم دی نو دا بیډ والا سیسټم دی. دې کې کسان خوب آرام باندې پرېوتی هم شي او بس سفر ډېر په ښکلي طریقه سره کېږي. نو زموږ سره ویډیو ګوري، انشاءالله مخکې په تاسو باندې نور مناظر ګورو. کتونکو تقریبا د یو 3 غنټو سفر نه بعد موږ راورسېدو. دا وخت موږ موجود یو بلوچستان کې یو علاقه ده او اوس موږ د شورابورډ د کراچۍ د سن نه بلوچستان طرف ته راووتو. انشاءالله زموږ سفر به جاري وي، ځکه چې دا وخت موږ ودرېږو روټۍ وغیره دپاره. نو موږ روټۍ وشوه او دې نه بعد تاسو دا بسونه ته رسئ چې دا روټۍ وغیره ته ودرېږي. دا ټایمه تقریبا 1 بجه ده او انشاءالله بیا موږ خپل سفر جاري ساتو. زموږ سره اوسئ. کتونکو دا وخت د بلوچستان کې روان یو. تاسو ته پته ده چې زموږ سفر د شپې شروع شوی، نو شپه ختمه شوه او اوس د ورځ شروع شوه. نو ورځ رڼا راخپره شوې ده او بله د سهار سترګه هم راوختله. تاسو ورته به نری نری نور په نظر راځي او دا د قلات علاقه ده، قلات پلازه ده. نو د سهار سترګه راوخته او وایي چې د سهار سترګه راخیږي ما په پونډو کې د سفر تړلی وینه. نو انشاءالله زموږ سفر جاري دی او تاسو ته به بلوچستان د خړه خړه غرونه ښکاري. بس 11 غنټو نه بعد موږ راورسېدو او دلته چې کله موږ اډه کې وشو نو زموږ یو رشته دار و هغوی موږ اډې نه خپلې نجونې ته هغې سره لږ سټې وکړو ناشته وغیره
دغه نه بعد لاړو بیا موږ تاسو ته پته ده چې دې ګاډي پسې موږ راغلي یو نو دا ګاډی زموږ خوښ شو او بیا د دې خبره وکړه او کوم پروسس چې دي کاغذونه پیسې وغیرې هغه هم پروسس نه بعد موږ راووتو او تاسو کولای شئ دا یو کار واغستو چې واپس د کراچي چې کوم واپس سفر دی هغه نو سره شریکو ویډیو سره کولی زم د کارو چې موږ راغلي وو دا یو د فوټو په ذریعه باندې کتلې وو په هغې کې کامیاب شو کچې د ډاکوان نه بچ شو او په هغې کې موږ کامیاب شو کار هم ترلاسه کړو اوس او انشاءالله د کراچي ویډیو روان یم انشاءالله تاسو چې په کار کوئ